قال لا أعدل بالسلام. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نه یو سړي تپوس وکړو، رجل قلیل العمل، چې یو کس داسې دی چې حسنات یې کم دي، نیکۍ یې کمې دي، قلیل الذنوب، ګناهونه یې هم کم دي. عجب الیک، دغه کس ستا په نږدې ښه دی. او رجل کثیر العمل کثیر الذنوب، یا هغه سړی چې نیک اعمال یې ډیر دي لیکن ګناهونه یې هم ډیر دي. قال لا اعدل بالسلام. عبدالله ابن عباس سے بتو فرمایل چې زه د ګناه نه د بچ کېدو سره یو شی هم برابر نه ګرځم. عبدالله ابن عباس صاحب نه یو کس تپوس وکړو چې یو سړی دی طاعات او نیکۍ یې کمې دي لیکن ګناه یې هم کم دي. دغه کس ستا په نږدې ښه دی او که هغه کس چې طاعات او نیکۍ یې ډېرې دي لیکن ګناه هم ډېر دي. عبدالله ابن عباس صاحب ورته وفرمایل د سلامتیا سره، یعنی د ګناهونو نشوالي یا کموالي سره یا د ګناه د شر نه بچ کېدو سره یو شی هم نه مساوي کو. دا قول عبدالله ابن عباس صاحب دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی او تپوس کوونکی یو کس دی چې د هغه نوم نه دی معلوم، او هغه تپوس دا کوي چې یو کس دی قلیل العمل قلیل الذنوب. قلیل العمل معنا دا چې د هغه نیکۍ کمې دي، طاعات یې کم دي، یعنی د فرض نه علاوه نفل لمونځ یې کم دی، نفل روژې کمې دي. خو قلیل الذنوب، ګناهونه هم کم دي. کله د ګناه صادره شي لیکن د ګناه نه د بچ کېدو اهتمام کوي. دغه سړی ښه دی. او که بل طرف ته هغه کس چې د هغه نیکۍ ډېرې دي او ګناه یې ډېرې دي، نو یو طرف ته خوبي خو دا ده چې نیک اعمال یې ډېر دي، طاعات یې ډېر دي، خو دې سره سره ګناه یې هم ډېر دي. نو عبدالله ابن عباس صاحب چې کوم جواب ورکړو د هغې مطلب دا دی چې هغه کس ډېر زیات ښه دی چې د چا نیکۍ خو کمې دي لیکن ګناه یې کمه ده. او نیکیو نه مراد فرض نه دي ښه، فرض مونځ یې نه دی کړی، دا نه، دا خو ګناه ده. فرض مونځ ټول ژوند کې سړی یو مونځ پاتې شي، دا ګناه ده او ګناه یې کبیره ده. او روژه یې نه ده نیولې، دا ګناه ده. او زکات یې نه دی ورکړی، دا ګناه ده. او حج په فرض هغه یې نه دی کړی، دا ګناه ده. او پردی مال یې غصب کړی دی، دا ګناه ده. عمل له کموالي نه مراد دا دی چې نوافل د کم دي، یعنی نفل مزونه ډیر نشته، ذخیره نه جمع کړي بلکې کم دي. نفلی روجي ډیر نه دي بلکې کم دي. نفلی صدقې ډیر نه دي بلکې کم دي. او یو کس خو هغه دی چې نیک اعمال ډیر دي، یعنی نوافل ډیر کوي، خو دې سره سره ګناه هم کوي. عبدالله ابن عباس صاحب ورته وفرمایل چې کوم د ګناه نه محفوظ دی دې څیز سره زه یو شی نه برابروم. یعنی یو کس دی چې هغه د ګناه نه ځان بچ کړی دی، او بل کس داسې دی چې نیک اعمال ډیر دي لیکن ګناه کوي، دا دواړه هیڅ کله نه برابرېږي، بلکې هغه زیات افضل دی، مخکې دی زما په نږدې چې د چا ګناه کم دي. وعن ابن مبارک قال اخبرنا سفیان عن حماد عن ابراهیم عن عائشة رضی الله عنها قالت من سره ان يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن الذنوب فإنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب. دا قول دا المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دے. فرمائی من سره ان يسبق الدائب المجتهد، چې څوک دا خوښوي چې دی د داسې کس نه چې هغه ډېر عمل کوي هغه نه مخکې شي، فليكف نفسه عن الذنوب، نو دی د ګناه نه ځان وساتي. فإنكم لن تلقوا الله بشيء خیر لکم من قلة الذنوب، ځکه چې تاسو د الله جل شانه سره په ورځ د قیامت ملاقات کوئ او الله پاک ته وړاندې کیږئ، نو د دې هدیې او تحفې نه بهتره بله تحفه نشته دی چې د سړي ګناه کموي. المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت ہے، فرمایي چې څوک دا خوښوي چې دی د مسلسل اعمال کوونکي نه مخکې شي،
نو دی د ګناه نه ځان وساتي. ځکه چې د ګناه کموالی یا نشوالی یعنی حتی الوسه د ګناه نه بچ کېدل دا داسې شی دی چې د دې نه بهتر شی ته الله جل شانه څخه نشي وړی. دا حدیث مبارک د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها دی او په دې کې لفظ راغلی دی من سره ان يسبق الدائب المجتهد. دائب هغه کس ته ویل کېږي چې هغه نیک عمل کوي مسلسل، یعنی د خیراتونه کوي مسلسل، د روژې نیسي مسلسل، د نوافل کوي مسلسل، د اشراق کوي، سحر مونځ ته چې راشي نو دې تر هغې د جومات نه نه ځي تر څو پورې چې د اشراق مونځ نه کړي. لیکن دې سره سره دغه کس چې ځان ستړی کوي د الله جل شانه په لار کې نیک اعمال کوي، د ده نه که یو کس مخکې کېدل غواړي، د ترزیریږي هڅه کوي د نه مخکې شي، هغه څوک دی. نو ام المؤمنینو فرمایل چې که د هغه عمل کم وي د ګناه نه دې ځان وساتي. کوم سړی چې د ګناه نه ځان بچ کو دی د دغه کس نه مخکې شو، یعنی دغه کس مسلسل جد جهد نه کار اخلي، ځان ستړی کوي د شپې د ورځې، خو دې سره سره ګناه چې مخې ته راشي نو هغې نه مخ نه اړوي. نو دغه کس به اگر که د دا ستړي ستومانې نی نوافلو کې، لیکن دی د ګناه نه بچ دی، دی د هغه نه وړاندې دی. او بیا فرمایي چې الله جل شانه څخه ځې نو یو دا ده چې سړی ګناه هم کړي او نیک اعمال هم ډېر کړي دي، نو یو طرف ته هدیه یوړه او بل طرف ته ګناه دي ورسره. د دې نه بهترین شی هغه دی چې سړي سره ګناه نه یا ګناه ډېر کم خطا را خطا ترې نه وشي، د هغې نه هم توبه وباسي. داسې حالت کې الله جل شانه سره لاړ شي چې ګناه یې نه یا ګناه یې کمه، دغه بهترینه هدیه ده. وعن ابن المبارك عن عبد الله قال أخبرنا فتر عن أبي إسحاق عن الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال إن المؤمن ليرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه وأن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت فرمایي چې مؤمن سړی خپل ګناه ویني داسې لکه چې دی د یو غټ یعنی د غره په ویښ کې ولاړ دی، یخاف ان تقع علیه او هغه ګټ کاڼې داسې حالت کې دی چې دی یریږي چې راباندې راپرونه ځي. وان الکافر لیرى ذنبه کأنه ذباب مر على انفه، او چې کوم کافر دی د خپل ګناه داسې ویني لکه چې د سړي په پوزه باندې مچ کینی او بیا والوزي. دا حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای ان المؤمن لیرى ذنبه كأنه تحت صخره، مؤمن سړی خپل ګناه داسې ویني لکه چې غټ د کاڼي د لاندې وي، یخاف ان تقع علیه او دی یریږي چې دا کاڼی پرې راوغورځي. کله بعضې ځایونو کې غریزو علاقو کې داسې وي چې د غره په څنډه باندې پورته غټ کاڼی پروت وي، هغه ډېر خطرناک حالت کې که معمولي زلزله راغله یا د لاندې یو بل کاڼی د هغه لرې شو نو دا کاڼی به راخلاص شي، یا باران وشو نو د اوبو سره به دا راشي. نو چې کوم سړی هلته ولاړ وي یا ګاډی ودرولی دی، دی یریږي چې هسې نه دا کاڼی راباندې رانشي، بیا به زه هلاک شم. نو مؤمن سړی حالت داسې چې کله دی ګناه کوي د ګناه نه دی دومره لرزیږي او یریږي لکه څنګه چې دا مخکې سړی د هغه کاڼي د راپرېوتو نه یریږي. او دا د ایمان نښه ده چې کله د نه ګناه کېږي دی د ګناه نه یریږي او یری یې ترې نه کېږي چې د الله جل شانه د طرف نه په ما باندې عذاب رانشي. او کوم سړی چې منافق دی او کافر دی هغه ته ګناه داسې ښکاري لکه څنګه چې په پوزه یې مچ ناست و، داسې د لاس په اشارې سره هغه والوتو، یعنی ګناه کول ورته معمولي شی ښکاري. او اکثر داسې وي چې د ګناه احساس نه وي. نو د ګناه کولو په وخت کې د ګناه احساس نه کېدل دا د ایمان د نشوالي او یا د کمزورتیا علامه ده. ایمان ډېر زیات کمزور دی او د ګناه کېدو په وجه د هغې احساس کېدل چې دا ما څه وکړل، ډېر پریشان دی، بېچین دی، اضطرابي کیفیت دی، الله جل شانه ته جړه فریاد کوي چې خطا رانه وشوه خطا رانه وشوه. دا د مؤمن شان دی، دا سړی مؤمن دی، ایمان پکې شته او د ایمان یې په کلاره نه پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو کس نه خطا وشوه ګناه
او د الله رسول ته رالو وایي چې ما ګناه کړې ده. پیغمبر علیه السلام واپس کو. څوک ګواهان هم پې نه چې چا راوستی و چې د ګناه کړې ده، زنا یې کړي. بیا رالو وی چې یا رسول الله ما باندې حد جاری کړه، ګناه مې کړې ده. بیا واپس کو، بیا رالو 3-4 ځلې داسې وکړل. بیا د خلکو نه دغه ته یې ویې ته لیونی خو نه وی چې نه یا رسول الله ټیک ټاک. صحابه ته وی چې دا لیونی خو نه دی. وی نه، دا هغه کې ایمان و، ګناه ته شي و، لیکن ایمان و، هغه ایمان په آرام نه پرېښو. د مؤمن سړي صفات دا دي بس چې کله هغه نه ګناه وشي دی ګناه په وجه باندې دی بېچینه وي او دغه بېچیني د توبې طرف ته بیایي، توبه وباسي، خو بیا هم یریږي. صحابه کرامو به توبه وویسته. یو کس رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ما نه ګناه شوي دی یا رسول الله، زه څه وکړم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې مور دې شته؟ وی چې نه یا رسول الله مور خو مې نشته. وی چې ترور دې شته؟ خاله؟ وی چې او یا رسول الله خاله مې شته دی. وی د هغې سره احسان وکړه. مطلب دا دی محدثین وی چې هغې سړي توبه ایستې وه، لیکن د توبې د ایستو نه باوجود هم بیا بېچینه و چې اوس د دې ګناه په بدل کې داسې نیکي څه وکړم چې هغې سره زما دا زړه مطمئن شي او یخ شي. کله سړی توبه وباسي لیکن زړه چین او سکون نه حاصلېږي تر څو پورې چې څنګه ګناه وه د هغې ګناه په شان یو نیک عمل داسې نه کړی چې د هغې ګناه تلافي ورسره وشي. نو بعضې حضرات وایي چې دا ګناه ته داسې شي وه چېرته په رشته دارو کې د هغې حق تلفي شوي وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نیکي هم داسې وښوله چې هغه هم رشته پاللو چې د ترور سره ښېګړه او احسان وکړه نو دا به د هغې تلافي شي. بعضې حضرات به راغلل او هغوی به وایي چې یا رسول الله زما دا باغ دی لکه کعب بن مالک رضی الله عنه. کعب بن مالک رضی الله عنه ګناه وشوه. ګناه څه وه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو جهاد ته لاړ شي او هغه نو تلی. وی نن ځم سبا ځم، نن ځم سبا ځم، درنګ ته ځم ساعت ته ځم، لا نړو پاتې شو. د الله رسول واپس رالو 50 ورځې ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم بایکاټ کړو. مقاطعه خبرې اترې به ورسره نه کوئ. په دې باندې چې د الله رسول اعلان کړو چې لاړ شئ او دی نو تلی او بیا په هغې 50 ورځو کې 10 ورځې داسې وې چې ښځو ته یې ویلي چې تاسو ته نه بیلی شي، یوازې یې پرېږدئ. بلکل څوک به ورسره اغشتل خرڅول معامله نه کوي، خبرې به ورسره نه کوي. بیا په آخر کې چې کله توبه قبوله شوه، توبه خو د ایستې ده. 3 کسانو په هغې کې یو کعب ابن مالک رضی الله عنه دی. توبه یې ایستې ده لیکن توبه یې قبلېده نه. چې توبه یې قبوله شوه نو بیا دومره خوشحاله شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالو وی چې ان من توبتي یا رسول الله ان خلع من مالی کلی. زما توبه دا ده چې زه د خپل ټول مال نه اوچ کلک روزم او دا مال پرېږدم د الله په لار کې. یعنی څومره مال چې مې دی چې دا ټول د الله په لار کې ورکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه ټول مه ورکو. وی ښه رسول الله ټول نه ورکوم، فلانکې باغ چې زما دی په ټول مال کې اعلی مال دی، هغه مال ما ورکو، هغه مال یې ورکو. بیا بهرحال دا فرمایي حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې مؤمن ته دا ګناه داسې ښکاري لکه غر چې پرې رابروزي، او یو منافق او کافر سړي ته ګناه داسې ښکاري لکه چې په پوزه یې مچ ناسته هغه والوته، احساس د ګناه نه کي. دا ایمان نشته. ځکه بعض روایتو کې د منافق په ځای باندې فاجر دی لکه مخکې حدیث را روان دی. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن المؤمن ليرى ذنوبه كأنه جالس في أصل جبل يخشى أن ينقلب عليه وإن الفاجر ليرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. دا همدغه سید عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته او هغه تیر حدیث په معنا باندې دی چې مؤمن سړی خپل ګناهونه داسې ویني كأنه جالس في أصل جبل، لکه چې دی د غره په ویخ کې ناستی، یخشا ان ينقلب علیه او یریږي چې دا غر په باندې شرط راپرونه سي. بعضې غرونه داسې چې هغه ډېر ستغوي نیخ دي لکه د ګلګت طرف ته یو ځای بل ځای، سړی دا ګمان کوي چې بس دا غر را روان دی. وان الفاجر لیرى ذنوبه، دلته لفظ د فاجر راغلی. فاجر نه مراد هغه دی چې په ګناه ډېر چړ ورځي او د ګناه نه حیا نه کوي، شرمېږي نه د الله نه، هغه د فاجر وي اگر که دا مسلمان وي.
وان الفاجر او فاجر سړی لیرا ذنوبه هغه خپل ګناهونه داسې ویني هغه ته داسې ښکاري کذباب مر على انفه لکه چې مچ د هغه په پوزه باندې والوزي فقال به هكذا او داسې اشاره وکړي مچ په کېناستو د دا ګوته داسې که بس هغې سره هغه والو یعنې ګناه ورته ډېر معمولي شی ښکاري. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين.